الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. زما کائنات نوم دی، د پلار نوم مې حمید خان دی. موږ سړیرو کې اوسو. د په نو دو باندې دوی خپل پلار او زوی نښتي وو، جګړه کړې په بخور باندې. او زما دا ورور یو چې و نو دی په جیل کې و. او دوی چې پوه شو چې دوی اوس ووتل، زما په دې وروڼو دعوه په دغه روز باندې مو وکړه. په دغه روز باندې مو واقعه شوې وه دغه بخور باندې، او بیا دعوه په موږ باندې وکړه. زما وروڼه مو ګیر شو. او نن چې دی نو 11 تاریخ او 3 میاشت وه، زما مور یې وویشته او موږ د وروڼو د ملاقات له راغلو تاریخ یې و. او موږ واپس لو کور ته. میا فیروزشاه کلي کې موږ دغلته کوشو او تلو کور ته. 3 کسان د مجرمان راته ناست وو، اسد، بشیر او قدیمو ولد کریمو. دا 3 واړه راته ناست وو او په موږ یې ډزې شروع وکړې. زه د ما منډه کړې، ما ته ځان بچ کو. زما مور په هغه ځای وویشته. مجرمانو دونه ظلم وکړو چې زما مور یې 15 ډزه وویشته. دونه ظلم خو څوک نه کوي چې دا په ښځه باندې ډزې کوي. کو زما وروڼه قاتلان وو، نو زما وروڼو نه بیا بدل اخیستی وو. زما مور بې نه ویشته. زما د IG صاحب نه، IGPO صاحب نه، DPO صاحب نه دا درخواست دی. زما د مور مجرمان دي، زر تر زره ګیر کړي شي او موږ سره د انصاف وشي. څلورمه ورځ ده زموږ سره زموږ مجرمان ګیر نه شو. موږ اوس دا دمکیانې راکوي چې روغه راسره وکړې، ګینې خیر هم نشته. موږ د پلار زما پلار به ما سره څه کوي او یا به زه د پلار سره څه کوم. موږ به کم خوا ځو، کم ځای ته لاړ شو. زموږ اوس دونه په پاکستان کې ځای نشته چې لږ پکې په ارام باندې ژوند تېر کړو. یو ځل یې په ویوارې ده، بیا نه دي ورغلي. بیبي دغه 3 وروڼو د پلار نوم چې کریم تاسو یاد کړ، دا ستاسو سره رشته دار کېږي؟ او چې زما د تره زامن دي. او د دوی تاسو سره څه مخکې څه دښمني وکړه؟ نه جی، څه دښمني هم نشته. ستاسو د وینا مطابق لکه دوی په خپلو کې ډزې وکړې او زوی ته ولګېد او دعوه یې ستاسو په وروڼو وکړه؟ او جی، او په هغې کې هغوی په جیل کې وو، یو پکې په وخت کې هم په جیل کې وو؟ جی، بس په دغه روز باندې راوته، بس هغه مړ شو، زوی مړ شو، زما ورور ووته، بس دوی په دواړو باندې بیا زما په وروڼو وکړه دعوه. واپس بیا جیل ته شو؟ او جی. په خیال د ماښام 6 بجې باندې راوتېرې دغه ورځ باندې، او دوی کار جوړې په 10 بجې وي شوېرې که څه شوېرې دا ته په وبخر که نه. دماغه دوی ته مونږ خبره هم نه وم چې څنګه چل دی څنګه نه دی. او دا بیا به دې دواړو زامنو یو بیا خبره کې هغه په یو دوکان کوي، خپل لېڼ دیڼې دی، او دی چې کوم دی دی په جیل کې و. او دی د جیل دوی ته خپله مطالبه بیا وکړه چې ته دلته راغلی که نه، نو FIR خو ستا کټ شوی دی، نو ته څه مطالبه کوې؟ زه د IG صاحب نه، IGPO صاحب نه او د DPO صاحب نه دا درخواست کوم چې زما د مور مجرمان دي زر تر زر ګرفتار کړي شي. او ما له دا د دمکیانې راکوي چې روغه راسره وکړې، ګورې خیر هم نشته. نو موږ دا مور دا پلار لور کم خوا لاړ شو، کم طرف ته لاړ شو. موږ باندې دا مار راځي او راته وایي چې روغه وکړې. ما نه وروڼه ګیر دي، زه کم خوا لاړه شم.